الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الثناء للفاق والانتقال. الله جل جلاله عمنا والو د دنیا په ژوند کې و انسانانو ته، خصوصا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و امت جل جلاله ذات د مځکې پر سر باندې ځایونه راځي. په دې کې یو ځای داسې راځي چې هغه الله ته ډېر معتبر او مقام دی، لکه مسجد، لکه مدرسه. ډېر زیات چې الله ته خوښ دی هغه مکه مکرمه. زیارت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اولیاء کرامو زیارتونو نامځکې دي. د غره کوم الله جل جلاله ته په وخت کې هم داسې وختونه دي چې هغه الله ته ډېر خوښ دی، ډېر محبوب. دا خو د مځکې مثال دی. وختونه هم د غره کوم الله ته ډېر ګران، لکه اوس تېره میاشت چې خدای تعالی تېره کړه، دغه خدای تعالی میاشت ډېره د برکت او د رحمت میاشت. اوس دغه میاشت روانه ده، نن شپږمه ده. دې ته بعضې خلک برات وایي، څوک اسره میاشت وایي. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې باره کې څه وایي، دا به سره وشو. تر ټولو مخکې صحابي قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه میاشت ته براءت وایي، شب براءت. بعض روایت کې راځي و دغه میاشت ته شعبان المعظم وایي. ټول عالمان او عربیان دا ټول خلک د دې میاشت شعبان المعظم وایي په عربي. شعبان د دغه لغوي تحقیق په دې حدیث کې دا رقم کېږي، وای شعبان کېږي و ناوې ته ده. یو غټ چرۍ ته یو غټ رود ته ویل کېږي چې پاکې اوبه رابهیږي د غره څخه. بعض روایاتو کې د بام یا د چت هغه ناوې ته شعبان وایي. د غره کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دغه میاشت دا رقم ده لکه د الله جل جلاله د رحمت لخوا څخه یو په امت باندې یو ناوغه خلاص شي، یو روز د رحمتونو نه روان شي زما په امت باندې. نو دغه میاشت دومره برکت او د رحمت میاشت. یو صحابي بل قول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي روزه میاشت د الله ده. څنګه ده؟ دا نور میاشت ده چا؟ نه، مثال د مطلب د حاصل خبرې ده. که په روزه کې چا لمونځ وکړي، الله جل جلاله د دې لمانځه حساب ډبل ورکوي. چا روزه سمه وینوله، چا غیبت نه وکړي، تهمت نه وکړي، د الله عبادت یې وکړي، د الله ویره په زړه کې ډېره ساته. دغونه الله وایي لکه په نور وختو کې ستا انسان زه یو ګام راخم، انسان یو الله یاد، الله وایي زه لس ګام راخم په نور عالم. په روزه کې وایي چې انسان ما ته یو ګام راخي، یو لوی سره نږدې شي، الله وایي زه سل لوی سره نږدې کېږم. که یو روپۍ زما په یاد خیرات په عام ورځ په اوه حساب
په روزه کې په 80 حساب پیغمبر د خدای وایي د غره کوم نام یاسته دغه میاشت چې اسره او د برات میاشت ده وایي دا زما په نام ده پیغمبر علیه السلام فرمایي په حدیث کې چې شعبان المعظم په پښتو کې اسره او برات دغه میاشت زما را روانه میاشت د خدای ده عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام کور ودان هغه وایي پیغمبر د خدای په روزې نیولې په ټوله کال یو ورځ بیا داسې راغلی چې ده به روزې پرېږدي زموږ به دا یقین چې د دې باندې به نبي علیه السلام روزې نه ونیسي په روزه کې میاشت به خاطر روزې ونیسي چې دغه میاشت به نبي علیه السلام رانږدې شوی له دغه میاشت څخه به یې روزې ونیولې ټول روزې به یې ونیولې تر اخره پورې به دغه پیغمبر صاحب په دې میاشت کې روزې نیولې حضرت علي کرم الله وجهه وایي زه ورغلم بل روایت کې بل حدیث راځي وایي زه ورغلم صحابي وایي د عایشې ما ته کښېنم زه ورته یو خبره وکړم پیغمبر د خدای په دغه میاشت کې چې د الله جل جلاله ته څومره عبادتونه څومره زړاوې کوي تر نورو میاشتو ډېره خواري په دغه میاشت کې کوي بیا یې قول ثابت بیا یې شرط د نبي اسلام کور ودانه وایي یو ورځ د پیغمبر علیه السلام شپه د شپې نمبر له ما سره ماخستن چې بستر وکړه د پیغمبر اسلام بستر کې نشته په خپل ځای مبارک د خدای رسول نشته زما شک دا راغلی چې پیغمبر د خدای دا لاړې د بلې بیبي ته ورغله نن شپه پیغمبر د خدای بلې بیبي ته ولاړه څراغان نه ول بلپان نه ول لیټن نه ول عایشه رضی الله عنها وایي زه راپورته شوم روان شوم چې ما یې څو ګامه په دا خونه کې واخیستل د پیغمبر علیه السلام د سر مبارک په سجده و زما لاس د سجده په سر ودرېږي چې لمونځ یې پوره کړې زه چېرته ورته کښېناستلم پیغمبر د خدای لمونځ وکړي لمانځه باندې دعاوې شروع کړې امت ته د خدای تعالی سره مالي او قولونه یې کول زړاګانې کولې چې لمونځ یې فارغه کړې او ما ته ویل څه کوې شي چې راپورته شوې ول ما ته عفه وکړه زما دا سوچ چې ته به لاړ شې بل بیبي درته تللی ته څنګه ټوله شپه نن ویښ شوې ورنن ما ته جبرائیل امین راغی ماښام څنګه ویده شوم جبرائیل امین ما ته راغی او راته ویل پورته سه ای د الله رسوله نن د خدای جل جلاله 300 د اسمان لخوا ستا په امت باندې 300 د رحمت دروازې په دغه میاشت کې خلاص دي څوک څه شی به یې غواړي فرشتې ملایکې ټولې راغلي وه اسمان ځمکې وسر په 15مه د برات په 15مه د اسرې څوک شش به ورته وایي په 15مه د شپې د دغه میاشتې د اسرې د میاشتې په 15مه باندې الله جل جلاله په خپله ونځه آخري اسمان ته راشي په خپله اعلانونه کوي څوک څه چې له ما یې وغواړي څوک څه چې زما رحمت وغواړي زه ورته ورکړم څوک څه چې زما له عذابه پناه وغواړي زه پناه ورکړم څوک څه چې ما ته رانږدې کېږي ځان ته نږدې کړم خو الله جل جلاله دربار نه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دغه میاشت ای مؤمنانو زما د امت لپاره دغه میاشت ډېر د برکت او د رحمت میاشت ده چې کوم انسان په دغه میاشت کې روزې نیسي روزې نیوله دومره ثواب لري چې انسان یې حد انتهای نشي کولی خصوصا د 15مې شپې روزه چې انسان ونیسي دا بې انتها و الله ته محبوبه ده بې انتها د پیغمبر اسلام د محبوبه ده ما یو روایت کې دا شم لیدلی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان 15مه روزه ونیسي د 15مې شپې د دغه انسان په دغه انسان کې به ډېر غټ نور ورسه محشر د دغه شفاعت پر ما واجب دی به شفاعت کوم دا میاشت دی د بختور میاشت لکه څنګه چې ماته دي ویلي ځایونه مقامونه دغه کوم برکتونه په وختو کې هم برکتونه شته ویسې په هر وخت کې برکت شته چې انسان په صحیح معنا له خدای غواړي بیا چې انسان په غفلت کې بیا هم له خدای غواړي هغه دغه شپې دي چې انسان له خدای غواړي بل انسان باندې چې شپه تېرېدله په دغه اشرفه میاشت کې چې یو شپه پر تېرېدله بله شپه پر تېرېدله دغه انسان استغفار ډېر وایي د خدای تعالی طلب د مغفرت ډېر کړي چې خدای پر ما رحم وکړي یا الله
او ما ته هغه ګناهونه را معاف کړي چې ما ته رایاد دي ما فلانی کار وکړي فلانی کار وکړي فلانی کار. بیا خدای ته بله ورځ بیا په ژړا سه یا خدای ما ته هغه ګناهونه را معاف کړي چې ما ته نه دي رایاد. الله جل جلاله علماء کرام فرمایي وایي دا انسان چې روزي مبارکه میاشت ورځي دا انسان له ګناهو پاک. وایي دغه مثال دا رقم دی لکه انسان چې مکې مکرمې ته لاړ شي حج ته لاړ شي مکې مکرمې په مکه مکرمه کې وزاړي 6000 کیلو ګناه وځه بیا ورس د خدای رسول ته ورسي هغه فخر باندې کوي زما امت پاک مال راځي د غره کما امت د پیغمبر د خدای چې انسان ځان ته الله ته نه دی کوي انسان بداش په ځان کې چې الله بیا مغفرت استغفار دا به ډېر وای الله ته بزار یار وخت چې روزه مبارکه میا سره دا بدار کمی لکه انسان صفا ورسره الله رسول ته محمد سام دا وخت خیال ساتي وخت د انسان خیال نه ساتي انسان به د وخت خیال ساتي وخت زموږ تاسو قدر نه کوي وخت له ما ته روان تېرېږي منټ په منټ روان سکند په سکند روان نن شپه سبا شپه بله ورځ نشته. امام غزالي رحمه الله فرمایي ودغه ټول انسانان درواغجن او بېعقل ټول انسانان درواغجن هم دي او بېعقل هم دي. یو عالم ورته راغلی چې تا بل اوس په کتاب کې خپل یو صفحه لیکلی وه لکه نن سبا چې اخبارونه راځي تا یو اخبار کې یو په صفحه کې دا لیکلی وه چې ټول انسانان هم درواغجن دي او بېعقل دا سره. امام غزالي رحمه الله فرمایي الغش اول دا انسان چې کوم منځ کوي و ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص به تعالی د عبادت کوم خاص به تا پناه غواړم چې راوځي د باندې بېبته خپل کارونه کوي نافتول کمی شرک بدعت کفر زنا هر کار کې مبتلا دا درواغجن دی هر انسان او هر انسان بېعقل دی بېعقل ځکه دی چې انسان د وخت خیال نه ساتي. هر انسان دا سوچي پر ما به داسې وخت راشي زه به ډېر لوی باچا یم پر ما به داسې وخت راشي زه به پکې خوشحاله وخت ستا خیر نه ته په خپله ځان داسې سموې چې داسې وخت به راشي انشاءالله الرحمن چې په هغه وخت به زه په خپله دا رقم جوړ یم خدای کوم. نو انسان باید د وخت قدر مزموږ ولي د مشي حساب کتاب کې د وخت حساب هم کېږي ما تعالی دومره عمر درکړی دومره منټونه سکینټونه مې درکړي څه دې وکړ. محترم دوستان دا میاشت ډېره د رحمت میاشت ډېره د برکت میاشت ده. پیغمبر د خدای وایي په دغه میاشت کې په یو روایت کې راځي 3 کسان په بل روایت کې راځي 9 کسان دا الله تعالی نه معافوي چې انسان و الله ته سم نه وزاړي سم د خدای ته دا رقم الله ته ودرېږي او دا وایي چې یا الله ما له تا سره کول دی د دې بعده به دا کار نه کوم کم کارونه یو مشرک ورته وایي چې د یو بت عبادت هم کوي د انسان عبادت کوي د یو اور د یو بل شي عبادت هم کوي. مشرک ورته وایي چې یو انسان لاندې معنا کې ورشي چې یو انسان ورته وایي چې ته به داسې کار کوې هغه کار د خدای د رسول د دین خلاف دی په دغه کار کې دله خطر هم نه وي دی هغه موجوده په دغه کار باندې خدای رسول الله د دغه انسان قدر کوي دغه ته مشرک وایي. نو په تاسو کې په الحمدلله هندوانو دا شان نشته شاوخوا چې ما ورته یې وویل نو چې هغه د هندوانو لګیا دی عبادت کوي هغه د فلانۍ لګیا دی عبادت کوي. مسلمان دا رقم ژوند کوي چې یو انسان دومره ترجیح ورکړي د الله او د رسول حکمونه پرېږدي هغه انسان حکومت ولاړ صرف په دې خاطر چې انسان به ما تعریف وکړي یا به انسان ما ته وایي چې ته څونه ښه سړی الله رسول پرېږدي دغه مشرک دا الله پیغمبر خدای وایي دا نه محشر کېږي نه رحمت نشته د الله رحمت په دغه انسان نه راځي. دوم هغه انسان چې هغه مال خوري د یتیمانو د خوندو د ورونو د مور پلار حق چې ورسره وي چې خپل اولاد ورسره وي ځان جلا کوي او ظلم نشک دا ظلم ډېر بیخي ډېر د خوندو حق وي د لونو حق وي خپل ورونو حق وي
ظلم مې څومره ظلم مې په وسه کېږي د ناولده انسان هم حق وي دغه الله تعالی وایي د دغه انسان ته عفو نشته پیغمبر د خدای وایي په دغه میاشت کې به دغه انسان ته عفو نشته په روزه کې به دغه دوه انسانانو ته مشرک او حقولو ته انسان حق نشته معافي نشته دریم زاني انسان زناکار انسان زنا دا به ما مختلف بار خبرې کړي چې زنا په لاس هم راځي په سترګو هم راځي په د شا له خوا هم راځي د مخ له خوا هم راځي په پښو هم راځي په هر شي باندې په هر عضو جلا جلا زنا راځي چې خپل انسان زاني د الله په ما کې سم نه وزاړي د الله جل جلاله خدا وعده نه واخلي د بعد زنا نه کوم الله جل جلاله دا انسان بیا د زنا او خطا بیا نور ښکاره په زنا کول کې بیا الله تعالی بیا انسان بل خطر راوړي انسان ځان په خپل ګناه کې مبتلا کوي دریم ناف ټول کې کمی کول ذات هغه باندې اصل په کم نه باندې ورکول ناپم یا دوکا ورکول چې څه شی بیکاره شي باندې بیکاره شي په شي باندې ورکول یا دوکا ورکول چې دومره وزن ما په دونه وزن کې ورکول دې باندې الله تعالی جل جلاله ډېر سخت حساب له انسانانو دا هغه حقوق دي هغه شان دي چې دغه ملاتړي له دغه حساب له انسان سره کاله ځکه خو الله جل خپل رحمت نور تخلاص چې دا ما سره کار نه لري بل هغه انسان چې هغه په ډاګه باندې په ښکاره باندې د دین خلاف ورزي کوي د سنت خلاف کوي د فرایض خلاف کار کوي د مسجد د مدرسې دشمن ځای د خدای د رسول د احکامو دشمن نه ځان جوړ دا هم د الله رحمت او خزان لري کوي محترم دوستانو د الله رحمت به وزن متوجه کوو وزن به برابرو بیا به ان شاء الله الرحمن موږ په دا جان کې کامیاب پاږي به هم کامیاب کنو چې هر رقم بختوري میاسي بختوري ورځ پر موتا باندې راشي موتا نه خلاص الله جل جلاله دې ټول انسانانو ته هدایت صراط مستقیم وشي محترم دوستان یو دغه 13 میاسه په 3 میاسه کې په دغه کې هر عبادت الله تعالی محبوب دي ډیر خوښ خصوصا عمره یو دغه میاسه و الله ته په دې کې عمره ډیر محبوبه روانه میاسه په دغه کې خو بیا به انتها و الله ته محبوبه ده تاسو د مالو سره محبت مکوئ ځان په غفلت کې ما چوي لار سي الله پیدا وګرځي ځان په الله پسې وګرځوي الله د ځان کوي الله تاسو د الله یا سبب چانه یا انه على رجعه لقادر بشك يورد ما تعالى الله كسمر ما تعالى الله لرسو كسمر ما تعالى الله يركو كسمر ما تعالى الله جل جلاله پټ کو مگر ما تاب الله نصر كده ما تاب الله لرسو باید چهار انسان په الله پسې ځان الله خپل دوست د الله سره خپل مینه محبت پیدا دا انسان کامیاب دی دا جل جلاله دې ومشتاسو په داسې خبرو کې عمل کولو ته فکر نشي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين خلاص اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن اعطيت وقنا الشر ما قضيت من التقدير ولا تبارك لنا تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضى الصواب امين يا رب العالمين برحمتك